انشاءالله دې سره به زمونږ ماشومان د دې دهشتګردۍ نه په امان شي. جزاکم الله. مفتي صاحب بل یو ملګری دی رضوان الله صاحب، هغوی تپوس کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب قائد جمعیت علماء الاسلام پاکستان، هغې پسې خلک خبرې کوي، نو هغوی وایي چې تاسو د هغې په باره کې څه وایي، ستاسو څه موقف دی په باره کې؟ نو څوک ځمکې ته ووایي اسمان په باره کې ته څه وایي، نو څه به ووایي؟ زمونږ ته یو سوال راغلی و اف ام په دور کې چې ته تبلیغ والا ملګري چې کوم دي هغه مستورات ځان سره بوځي، مستوراتو جماعتونه یې 3 ورځو 10 ورځو، وایي ته ما ته وایه دا جایز دی او که نه؟ نو ما ویل چې واړې خولې باندې دومره اوچته خبره څنګه و؟ په دعوت تبلیغ کې په مرکز کې څومره لوی لوی علما کرام دي، مفتیانو کرام دي چې هغو فتوا ورکړه چې مستورات تبلیغ کې ګرځي، نو بیا ما نه سره تپوس. مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ نه څه تپوس کوي؟ زما په شان چې کوم طلبه کرام دي، مولانا فضل الرحمن په لکونو علماء کرامو چې زمونږ استادان دي د هغو بشر دی، په دې په باره کې به مونږ څه ووایو؟ څه ووایو؟ خپله خوله خو خرابولی نه شو، یعنې مونږ یې صفت هم نه شو کولی. مولانا فضل الرحمن صاحب دین دپاره زمونږ افواج پاکستان چې دی زمونږ د سرحداتو تحفظ کوي، او مونږ مولانا فضل الرحمن چې کوم دی زمونږ د نظریاتو او چې کوم په اسمبلی کې د نظریاتو تحفظ کوي لګیا دی مولانا فضل الرحمن. که دی نه وي نو تا په مدرسو کې داسې درس و تدریس کړی وي، تا په جوماتونو کې په لوډ سپیکر کې ترجمې کړې وي. ځینې خلک چې کم چې د ځان ته پنجپریان وي، ځان ته دیوبندیان وي، مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کوي. مولانا فضل الرحمن په وجه خو ته په جومات کې په لوډ سپیکر کې تقریرونه کوي، ترجمې کوي. مولانا فضل الرحمن نه نو ته به مرکزونه وچلای، ته به مدرسې وچلای. دا زمونږ نظریاتي د کم سرحدونو تحفظ کوي. مولانا فضل الرحمن دی الله پاک ته عمر دراز ورکړي. او افواج پاکستان خلاف چې کم خلک لګیا دي او زیات تر پکې د پی ټي ایم ملا پښتون تحفظ مومنټ د پی ټي ایم پښتانه ځان ته وایي د افواج پاکستان خلاف سازشونه کوي. کوم د دوی مطالبات دي په غلطه طریقې کې فوج بدنامي، زمونږ فوج د بدنام کړ، کمزوري دی. که سرحد تحفظ به بیا ته وکړې په خپل سریټ په پای باندې به ته د سرحد تحفظ وکړې، نشي کولی. ته تحفظ کوي نو افواج پاکستان یې کوي. نو الحمدلله افواج پاکستان فرنټیر کور د ملک دپاره څومره قربانۍ ورکړي. لوی لوی افسران، لوی لوی سپیان خپل ماشومان یتیمان کړ وطن دپاره، قربانۍ ورسرونه قربان کړ، او تا هغې خلاف لګیا سازشونه کوي. نو په جوماتونو کې علما کرامو له پکار دي چې دا پی ټي ایم خلکو ته وښیي چې کم خلک د افواج پاکستان خلاف داسې سازش کوي چې هغې سره هغه افواج پاکستان کمزوره کېږي، بدنامي کېږي. نو دا علما کرامو ته پکار دي چې دا خلک پوه کړي، او په مسجدونو کې امامانو صاحبانو له پکار دي چې دا پی ټي ایم متعلق د دې کومه غلطې نظریې د خلکو ته وښیي. زموږ امامان صاحبان غلط تبلیغات نه کوي، خو نقصان پکې دا دی چې موقع محل مطابق موضوع ماده خبره نه کوي. چې اوس مثلا کومه موقع ده نن سبا خلکو ته پکار دي چې خلک ته دې سزش نه په امان کې د پی ټي ایم چې کم سزش دی، نو دې متعلق غلي دي چې کله نقصان وشي اپریشن وشي بیا شروع شي. دې نه مخکې چې اپریشن کېږي عام خلکو وینه توی د پی ټي ایم دې ته روانه ده. پی ټي ایم دا کار روان کړی دی چې د پښتنو وینه توی خپله کې سره وجنګي پاکستانیان خپله کې. نو عوام یې علما کرام دې متعلق څه نه وایي، او چې کله وینه توی شي نو بیا ضرورت څه دی چې بیا وایي. علما کرام چې کوم په جوماتونو کې امامان دي الله پاک په دې تپوس کوي چې تعالی ما منبر دې کړو د نبی علیه السلام کوم منبر دی، موقع محل مطابق خبره کوي. اوس مقاله څه شي هغه لکه ما ویل چې اوس کم ماشومان زمونږ غلطي د دهشتګرد چې کم دي له ماشومان تربیت کوه، پی ټي ایم مالا خرابوي، د دې متعلق په جوماتونو کې جمعې په لمانځه کې خبره کوه. څوک ته وجني نه چې وجني شهید دي کینو وطن دپاره، ملک دپاره، افواج پاکستان دپاره، نو شهید بشي الله پاک په فورا تعالی جنت درکړي. نو جنت دپاره مونږ ټول محنتونه مشقتونه کوو. نو مولانا فضل الرحمن متعلق مونږ سره الفاظ دي چې څه الفاظ وایي، خو دومره وایي چې زمونږ د ذریاتي دینی تحفظ چې کوي مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې دا نه وي، او کوشش کوي چې دا اسمبلی نه اخوا کو، خو که اسمبلی نه اخوا کو عوام ورسره دي الحمدلله نقصان نه خلک بچ کوي. دینی چې کم نقصان مونږ ته رسوي امریکا، برطانیا یا نوره دغه خلکو په ذریعه سره، نو دین فضل الرحمن صاحب زمونږ دفاع کوي، ولاړ دی خلک، یوازې الله پاک ته ورته توفیق ورکړي.